دلته کې چې کله ما الیکشن کوو نو صالح محمد خندام ناسته او ماما راغلی د لالکوټ ډېر ملګري دلته ناستي زه اول ځل چې ګړې ته لاړم ما دا روډ دی کو لښتی دی پته نه لګي چې څه و ډاکټر هم ناست دی د صخرې د فضل بیګ ګړې ډاکټر صاحب نو هغه په عجیبه روډ و نن تاسو لاړ شئ په موټر ویز باندې بس غلی دې خلکو دلته حکومتونه کړي وو نن دغه ځینې یو سړی راپاسي او کله ورکر له دمکي ورکوي او کله څه ورکوي بېغیرته سړی دمکي ورکوي بېغیرته سړی نر سړی دمکي نه ورکوي چې کوم بېغیرت دی که نه هغه دمکي ورکوي چې نري که نه هغه نه ورکوي او چې کله اسمان ګړډېږي باران نه ورېږي هسې نه کېږي دا ګړ ګوړ چې نه کېږي باران نه ورېږي نو زه دې خلکو ته یم چې نه لږ په کنټرول کې اوسېږئ دومره نه یې دا کوم چې تاسو وایئ زما حیثیت هغه نه دی پاتې چې زه تاسو پسې دوه درې ټکې وکړم الله تعالی مال یو منصب راکړی الله راکړی تا نه دی راکړی او زه دا ټول ملګري دلته ناست دي 2013 کې ما الیکشن کوو زه به یا د شپې تلمه دغې علاقې ته یا د سهار وختي جمع مال د خلکو سره کوله نو دا و چې زه رالم نو دا طرف خو ما ازادي دې خلکو له ورکړې ده خدای ورکړې ده ما ور ورکړې ده چېرې اوس کولاو خلک ګرځي او دغه کوي او زه دې خلکو ته هم وایم دا کم چې کله پوسټر پټوي او کله چې جنډه کوزوي او کله څه کوي کله څه کوي او کمال دا دی چې دوی ته څوک ځي نه هغه لوټه نه خو چې دوی نه څوک ځي هغه لوټوي دا پکې ما نه ده اورېدلې لکه دی به سړی شامل کړي به ټیک یې خو چې ده نه لاټ شي هغه لوټوي لکه دا دې خلکو حال دی که نه نو دا خلک یو انټلیجنس رپورټ زما په ټیبل باندې پروت دی ما ته پته لګي چې څوک څه کوي دا به د اتم تاریخ نه بعد بیا خبرې کوو په دې حوالې سره نو دا مګه فخر زمانه پرېده سړي سره به ګورو انشاءالله ورځي دا زموږ د سټنډرډ خلک نه دی ما خبرم ده ما خپله ډله او پارټي جوړه کړله زه نه په چا پسې ځم او نه داسې لیډر شته چې په پسې زه لاړ شم نو ښه خبره دا وه چې بس ما خپله پارټي جوړه کړه د کاکا خبره او زه په هغې کې ور روان شوم بیا د 3.5 کاله حکومت دا دومره اسان حکومت نه و دا خبره واورئ د سواد سړی هېچا هم نه برداشت کوو د وزیر اعلی په حیثیت باندې په پارټۍ کې چې په ما پسې خلکو کوم سازشونه کول هغه 3.5 کاله چې ما په کوم دغه باندې تېر کړي دي هغه الله تعالی ته پته ده او ما هغه سازشونو مخنیوی کول دې خوا ستاسو خدمت کول دې خوا پارټي چلول دا ډېر اسان کار نه و دا ډېر زیات ګران کار و خو زه د الله تعالی د خپل رب لاک لاک شکر ادا کوم چې هغه هر وخت زما رهنمایي کړې ده زما مدد یې کړی دی دا اسان کار نه و صوبه چلول او بیا په داسې حالاتو کې چې تا له صوبه غټه کړي تا له داسې علاقه درکړي چې هغلته ته صفر نه سټارټ اخلي زه د قبایل علاقه جات خبره کوم چې هلته نه قانون و نه سکول و نه روډ و نه رڼا وه هېڅ هم نه ول هغه علاقه تا ته په حواله شي او هغه ته لګي او هغې باندې هم ته محنت شروع کوې نو دا اسان کار نه و د حکومت چلول بیا دا څه ملګري دلته اکثر خبرې کوي چېرې دا کارونه چې دي دا موږ له عمران خان کړي دي خو دا ستاسو دا وزیر اعلی نه وی یا ستاسو منتخب نه وی لګلی نو د دې علاقې مسایل خو ما ته معلوم بل چا ته خو نه معلوم نو دا ټول کارونه چې دي که نه دا ټول کارونه دله ما کړي دي ما دا زما د لاسه شوي کارونه دي یعنې دا په دې پارټۍ کې نور وزیران نور خلک هم هغو به د خپل حلقو کې دا کارونه کړي نو زه تاسو ته یو خبره کوم دا چې کوم لګیا دي او دا ګرځي را ګرځي خپل الیکشن کوئ دا هر چا خپل ایجنډه ده دا هر چا خپل کار دی هر چا خپل منشور دی هغه منشور باندې ځئ او خپل چې څه کوئ هغه کوئ او زه دې قوم ته هم وایم چې څومره دا کم خلک چې ښېګړې ورسره ما کړي دي او نن روان دي په بل خلکو ورپسې دي د پتا باندې به سړی دا یقین هم سبا نه کوي چې ته په 8-9 نوکرو له پاسه ته ځې او د بل چغه وباسې که نه د چا سره ګرځې که نه به د نه ووټ والي سبا به لول په لته والي لول به تا له لته درکړي چې ته د هغه په 8-9 نوکرو خپل نه شوې نو زما پسې باندې خپل شي او دا ټول معلوم دي دا نه چې نن سبا څوک پټېږي یا دغه کېږي ګرځې او نن سبا خو ایمان به خپل نه خرڅوئ کم از کم د ایمان د خرڅولو ټایم نه دی زه د مټې د خلکو نه خصوصا بالخصوص او بالعموم زه د سواد د خلکو نه دا تمه لرم چې دوی به خپل ایمان په دې ټایم کې نه خرڅوي دا د سخت ټایم دی دا به څوک راځي څوک به د پیپ درکوي څوک به د ټرانسفارمر درکوي څوک به دله څه درکوي څوک به دله څه درکوي څوک به د پیسې آفر کوي خو مهرباني وکړئ چې په دې ټایم باندې خرڅ نه شئ قرآن روان خپل مستقبل ټیک کول غواړئ
روان د دې نوي نسل د ترقي دا د مستقبل ټیکول غواړي او د خپل علاقې چې کوم د ترقۍ دا سفر دی دا جاري ساري وساتل غواړي نوټ په ټیک په 8 فروری د پګړې باغ کې وایي دا به وای دا ترقي سفر والو کی بل دا څه پارټي نه ده پارټي کوم دا آزاد خلک ولاړ دي څوک په مدنه په صندوق ولاړ دي او څوک په پڼهو ولاړ دی او څوک په بیلن ولاړ دی او څوک په بنګن ولاړ دی پته نه کیږي چا سړي او چا سړي نو دا خلک راوته نه خیم نه دي صحیح نه خیم نه دي صحیح زه خپل ووټ په کارکردګۍ غواړم زه خپل ووټ تاسو نه په هغه محنت غواړم چې ما تاسو سره کم کړی دی زه خپل ووټ تاسو نه غواړم چې کومه مینه ما تاسو سره درکړې ده هغه مینې باندې زه تاسو نه غواړم زه تاسو نه پیسې هم ووټ نه غواړم زه درنه صرف پای باندې غواړم په کارکردګۍ نه غواړم او ګوای د سواد څه ځنګلي پاتې دي چې دا ختموي نو بس بیا خلکو له ووټ ورکوي چې دلته څه پاتې شوي دي دا خو موږ په دې حکومتونو کې بچتې کړي زموږ د راتلو نه د فارسټ سالو زموږ د راتلو نه مخکې د نورو موخو ادارو سالو دا ټول ادارو په خپلو خپو په میرټ او ټرانسپیرنسي دا ټول شی خو موږ کړی دی کو تا د مفت علاج میلاوېدو خو دله موږ درکړی کو تا له کسان کارډ میلاوېدو خو موږ کړی دی کو غریبانو خلکو ته 35,000 روپۍ په وړو باندې سبسډي ورکول خو مونږ کړی دا کو په دې صوبه کې اولنې پالیسیانې جوړې کړي ریفارمز کړي دي خو مونږ کړي دي کو تعالی په سکول کې ټیچر حاضر شوی دی خو د مونږ کړی دی کو پورا کړی دی کو په هسپتال کې نن ډاکټر ناست دی خو د مونږ پورا کړی دی نن چې مونږ نه یو لاړ شي ایمرجنسي ته یو ستن باتم میلاو نشي